قرآن مجید کی فرمائی ان الدین عند الله الاسلام، چې دین هغه د الله په نسبت باندې چې کما محبوب دین دی او د الله تعالی خوښ دین دی هغه دین اسلام دی. یعنی د اسلام د راتلو نه بعد هغه یهودیت او دغه شان عیسائیت یا داسې نور چې څومره د اسلام نه علاوه ادیان دي هغه ټول ختم شو. ان الدین عند الله الاسلام د دې یو معنا دا ده چې اوس موجوده دور کې د الله تعالی مقبول دین هغه دین اسلام دی او یهودیت و غیره هغه ادیان هغه ختم شو، اختتام ته ورسېده. د دین پس هغه یهودیت عیسائیت و غیره هغه نه چلیږي. نو ان الدین عند الله الاسلام، اوس د الله تعالی مقبول دین د الله تعالی په نسبت باندې خوښ دین هغه فقط اسلام دی. او د دې وجه نه چې څومره یهودیت دی نو هغه په اصلي حالت کې نه دی پاتې شوی. یهودیان هغه د موسی علیه السلام او د تورات ټولې خبرې نه مانی، بلکې هغه خبرې مانی چې کومو خبرو باندې د هغې زړه او نفس خوشحالیږي. دغه شانتې عیسائیت هم په خپل اصلي حالت باندې نه دی پاتې شوی. نو دی وجه نه الله تعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. دویمه معنا د دې دا ده چې ان الدین عند الله الاسلام د الله تعالی محبوب دین چې هغه عقل ته قریب دی او عقل هم د اسلام احکامات هغه تسلیمي، هغه صرف دین د اسلام دی. مونږ او تاسو چې په عقل باندې سوچ وکړو نو مونږ ته په خپل باندې واضح شي چې د اسلام تمام احکامات هغه د عقل موافق دي. معصوم چې را پیدا شي او دنیا ته راشي او مسلمان کور کې وي نو اول هغه معصوم خلق صفا کی او بیا هغه ته په وګونو کې اذان او اقامتو کې د الله پاک نوم ورته والی. دا د اسلام تعلیمات دي. بیا د ورځو شو پورې په د باندې نوم کې دی اسلامی د یو پیغمبر یا د یو صحابي خشته نوم هغه دته انتخاب کې او هغه پکې دي. دا ټول د عقل سره موافق خبرې دي. او بیا داغه روزانه صفایان کوي، بیا چې یو سوره د تیری شي بیا هغه ختنه ورته وکي، د سر ویښته ورته هغه چې کم دی نو لرې کې نور هم صفایي وکي چې په هغې سره د ده اندروني هغه بیماریانې هغه وینې هغه ختم شي، هغه ګندګیانې د ده نه ختم شي. بیا چې کم دی نو دی را لویږي څومره نو دومره د ده د صفایي حکم شوی دی او دته د ښکلي تربیت هغه حکم شوی دی. بیا چې لږ لږ لویږي بیا ورته دا طریقې ښایي چې داسې به مونځ کې داسې به چې کوم دی نو جومات ته ځي، کلمه ورته ښایي، د الله پاک نومونه ورته ښایي، قرآن مجید ورته هغه شروع کړي. بیا چې بالغ شي نو بیا د نکاح غم ورته کوي او دغه شانتي هغه ته دا حکم دی چې باقاعده د ټولو خیال ساتل، د والدینو خیال ساتل وغیره. بیا چې کله وادو کې په اسلامی طریقه باندې نکاح ته وګورئ څومره اسلامی طریقې سره چې وشي دومره په هغې کې څومره خیر او برکت. بیا وادو شي بیا د کور سره ژوند هغه ورته شریعت ښودلی دی، بیا بچي پیدا شي د هغې ژوند ورته الله تعالی ښودلی دی. آخر دا چې د انسان مړ شي نو چې کله مړ شي نو دا زمونږ مسلمانان د دې مړي د مړ انسان څومره تعظیم کوي.
په ښکلي نوم سره یادوي او دعا ورته کوي، بیا ورباندې جنازه کوي، بیا یې په ادب او احترام سره په یو پاک ځای کې دفن کوي، پاکې طبی پې هغه کېدي، بیا پې کلمات وایي، بیا ورپسې دعاګانې کوي، صدقات ورپسې کوي. یعنی د اول نه تر اخره پورې دا ټول د عقل موافق څیزونه دي. اوس د دې خلاف چې د اسلام نه علاوه څومره ادیان دي او څومره طریقې دي هغه تاسو راوالی نو هغه ټولې د عقل خلاف دي. د یهودیانو ماشوم چې پیدا شي نو هغه یو ګړوبې جوړ کړي او هغه تک زیړ وي او هندوان په هغې کې سوټې مچوي او بیا هغې کې ورته غوپه ورکوي او یهودیان ورته تک زیړ رنګ ورکوي او بیا وایي دا د یهودیت په رنګ باندې رنګ شو. بیا د هغه د بدن نه ویښته نه لرې کوي، وایي دا ورسره الله راستولي نو تاسو یې ولې لرې کوئ؟ نو داسې خو ډېر څیزونه د انسان سره الله راستولي هغه به خامخا لرې کول پکاري. بیا د هغې چې ماشوم لویږي نو د غیر الله تعلیم ورته ورکوي چې تاسو به بت ته سجده کوئ، د بت نه به غواړئ. دا مونږ استاد شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه هغه به فرمایل، وایي زه انډیا ته تللی وم، هلته کې وایي د 40 سالکانو د یونیورسټۍ او ما سره هغې خبرې اترې کولې، وایي 3 نوجوانانو. نو هغې ته ما وویل چې ستاسو کم هغه مضامین او سبجیکټ وایي؟ هغې وایي همدغه شانتې په ساینس کې BSc کوله. نو ما هغې سره د ساینس متعلق یو څو خبرې وکړې، ډېر خوشحاله شو. ما ته یې ویې تا ته خو دا څیزونه راځي؟ ما ورته ما MSc کړې ده. نو ډېر زیات متاثره شو. بیا ما نه یې څه تپوسونه وکړل، هغې جوابونه مې ورکړه، ما ته یې څه تپوسونه وکړل، هغې جوابونه یې راکړه. بیا مې ورته ویل ستاسو د عقل دا مني چې تاسو دا بت ته سجده کوئ؟ وایي سرونه یې ښکته کړه چې دا خو مو عقل نه مني، خو مور او پلار راته ښولي. ما ویې ګوره ستاسو دین هغه ستاسو د عقل خلاف دی، زمونږ دین زمونږ د عقل مطابق دی. ستاسو دین هغه ستاسو عقل نه مني ښه او بیا یې منئ، تاسو وایي یاره مور او پلار راته ښولي. او زمونږ دین داسې دی چې مونږ ته صرف مور او پلار نه دی ښولي، مونږ ته عقل هم ښودلی چې همدا به داسې کوئ. بیا وی ډېر متاثره شو. بیا وی چې مونږ ته خپل هغه رابطي نمبر راکړه، مونږ به تا سره رابطه کوو، مونږ به بیا اسلام کې داخلېږو، مونږ به تا نور څه تپوسونه کوو. ما وی څومره تپوسونه چې کوئ نو هغې کې به دا وایي چې د مور او پلار طریقه نه، د عقل مطابق چې ستا عقل مطابق دی او که نه. وی ټولو سرونه ښکته کړه چې زمونږ ټولې طریقې زمونږ د عقل خلاف دي. ما وی یو څو طریقې خو وایي، وایي یو 2-3 طریقې ذکر کړي. یو دا زمونږ په کورونو کې هر یو کس چې خپله کمره ده نو د هغې 2 حصه 3 حصه یو لویه کمره د بوتانو ده، او په هر کس کمرې سره چې کومه ټچ کمره ده بیا په هغې په منځ کې دروازه ده، او د هر یو کس 380 بوتان دي، د هرې ورځې خپل خپل بوت دی، او مونږ پې نومونه لګولې دي او تاریخونه مو پې لګولې دي. سهار چې روزو نو هغې ته سجده کوو، د هغې نه اجازت اخلو. بیا چې وایي کله زمونږ رس ښه تېره شي مونږ واپس راشو، بیا ورته یو بله سجده کوو، د هغه شکریا ادا کوو چې مونږ باندې د رس ښه تېره کړه. بیا چې وایي کومه ورځ زمونږ ښه تېره نه شي مونږ خفه یو، نو مونږ ماښام ماسخوتن نذرانه کوو، مونږ وایو دا زمونږ نه دا بوت خفه شوی دی. نو ما ورته وایي چې ستاسو عقل دا خبرې مني؟ وایي چې نه جي عقل خو مو نه مني، خو مو د مور او پلار مو دا طریقه روانه. نو بهرحال دا طریقه د عقل خلاف ده. اسلام ان الدین عند الله الاسلام، اسلام زمونږ پسندیده دین ولې دی؟ ځکه د عقل مطابق دی. په دې کې هره طریقه د عقل مطابق ده. بیا مې وایي هغې ته وی چې تاسو نکاح په کومه طریقه باندې کوئ؟ د هغه د نکاح ناشنا طریقې دي. څو قسمه نکاحګانې وایي په مونږ معاشره کې کېږي چې هغه ډېرې قابل ذکر هم نه دي، مونږ یې ویلی هم نه شو. ما ورته وی چې تاسو په خپله طریقه باندې لګیا یې او هغه نکاح کوئ، بیا تاسو ذکر کولی نه شئ، نو دا ستاسو عقل مني چې بل چاته یې ویلی هم نه شئ. وی جي هسې به یو طریقه ذکر کړو چې هغه زمونږ په نسب باندې ډېره ښه طریقه ده او مهذبه طریقه ده، او هغې ته هغې ښکلي طریقه وایي. دا ښکلي طریقه یې داسې ده چې وایي زمونږ نکاحګانې کېږي نو هغه د 15
د دې سپوږمۍ په شپه باندې کېږي، 14 15 چې سپوږمۍ خپړه کېږي او برابر وي، او په دې کې هغه الک چې کم دی نو راشي او جینۍ راشي، د کم الک او جینۍ چې نکاح کېږي، الک په خاورو کې ځان ارغړی ځان داسې کي لکه خر چې په خاورو کې بالکل ځان خړ پړ کی، بیا وایي دا جینۍ هم دغه چل کوي ځان ارغړی، دا لکه هغه ښه طریقه ورته موږ وایو، دا هغه بهترینه طریقه ده، ورنه د دې نه خرابې طریقې هم شته. بیا د دواړو مخونه هغه تور شي او هر یو بل ته قسم ورکوي چې زه به ستا ذمه دار یم، ته به زما ذمه دار یې. خاوند ورته وایي زه به یې تر هغې نه قبلومه چې تر څو پورې زما د رزق ته ذمه داره شوي نه، او ښځه ورته وایي زه به تا نه قبلوم تر څو زما د رزق ته دواړه قسمونه اخلي، او پوره یو لویه مسله وي، ټوله شپه په هغه نکاح باندې تېرېږي، بیا د یو بل کې جوړښت راشي چې یو بل ته قسمونه ورکړي، یو بل ومني چې مونږ به د یو بل د رزق ذمه دار یو. که چېرې نور څه نه میلاویږي، خاوند به د ښځې دپاره سوال غواړي، نو په انډیا کې بلا سوالګر دي، او که ښځه هغه تکړه وي او خاوند کمزوری وي یا خاوند بیمار شو، نو ښځه ورته وایي بس زه دې ذمهوار یم، دې وجې نه په انډیا کې ډېرې سوالګرې ښځې دي، سوالونه ورته غواړي او خاوند یې بېغمه ناست. نو دا زمونږ یو مهذبه طریقه ده، دا وایي ښه طریقه ده، دې نه خرابې طریقې هم شته چې هغه قابل ذکر نه دي. اسلام ته وګوره، اسلام څومره اعلی او احسن طریقې سره ښځې ته عزت ورکړی دی، ځوان ته عزت ورکړی دی، چې باقاعده په یو کور کې به یو نوجوان مور او پلار خبر ورکي، بیا به چې کم دی نو د یو بل سره رابطه او تعلق برابر شي، بیا به اسلامي ښکلي طریقې سره د ټولې معاشرې مخې ته په مسجد کې په یو ګڼه کې د هغې نکاح هغه چې کم دی نو وتړلی شي، خلکو ته به خبر ورکړی شي، په هغې باندې به څه خواږه تقسیم شي، او بیا به چې کم دی نو دا دواړه خاندانونه دا به د یو بل ته باقاعده چې کم دی نو د رور په نظر باندې ګوري، یو بل ته به د خور په نظر باندې ګوري، د دې په میس کې به مهر مقرر شي، یو جینۍ ده او پردي کور ته ځي نو داسې به نه ځي، د هغې به څه عزت څه مهر به هغه چې کم دی نو مقرر شي، د هغې دپاره به څه حصه د مکان مقرر شي، عزت ته عزت، څومره لوی عزت سره. او بیا قرآن مجید وایي الله تعالی فرمایي چې 19مه سپاره کې چې الله تعالی فرمایي د اصغرګنۍ هم ما تاسو ته یو ښکلي والدین وګرځول، سحرا ټکې قرآن مجید الله تعالی راشي، دا داسې نه ده چې دا تاسو په یو بل باندې وربوج شوئ او یو بل دپاره به خیر غواړئ، نه، دا تاسو دپاره یو ښکلی هغه چې کوم دی نوي رشته مقرر شو. د اسلام څومره عظیم، دغه شانتې بیا چې ماشومان پیدا کېږي د هغې څومره ښکلې چې کوم دی نو طریقه ده د هغې د تربیت، د هغې د باقاعده لویوالي، بیا چې آخر اسلام ته وګورئ چې آخر انسان مړ کېږي څومره په عزت سره. او د هندوانو او د یهودیانو کس چې مړ شي، دلته یو عیسائی مړ شوی او هغه د بره عیسایانو مقبره کې د هغه جنازه وه، هغه یې بوتلو نیغې په قبر کې ودرولو، لکه بوتل نیغې ودرولو، بیا پې د پاسه فرش واچولو، هغه ټایم تبۍ کې خو د پاسه پې فرش کې او یو تبۍ داسې نیغه ودرولو، یو داسې نه و. یو پادري راغلی و، هغه انګلیش کې پې تلاوت وکړو، انګلیش کې انجیل وویل، انګلیش کې انجیل وویل، بیا په هغې باندې عیسیان په خپل هم نه پوهېده، عیسیان په خپله، بیا یو کس د هغې ترجمه وکړه، په هغه ترجمه هم څوک نه پوهېده، بیا هغه نه موږ تپوس وکړو چې هغه عیسیانو نه چې تاسو دا څه وي، په دې تاسو څه پوه شوئ او که نه؟ وایي نه هېڅ پې نه پوهېږو، به دا زموږ طریقه ده، لکه د طوطي ژبه ده، بس هېڅ په دې طریقه ده، هېڅ پې نه پوهېږو. ویلې راشه اسلام وګوره، الحمدلله د مخکې نه پې علما تقریرونه وکړي، بیا پې جنازه کې څومره ښکلي تکبیرات، الله اکبر، سبحانک اللهم، درود شریفه، دعاګانې ورته وشي، بیا د هغې نه پس په قبر ورته تقریر وشي، بیا سر او خپو ته ورته تلاوتونه وشي، 3 ورځې ورپسې بیا چې کم دی نو دعاګانې کوي، ورپسې ختمونه کوي، ورپسې صدقات کوي. د عیسایانو هغې ته وګوره، د هندوانو خو د دې نه تاسو خطرناک، ای خو یو ځای جوړ کړی دی، بس کټ وردن نه کې او اخوا چې کم دی نو ایره راوځي او وی سوځي او هغه ایره سیند ته واچوي، خبره ختمه شوه. د مړیم اسلام تعظیم ښودلی دی. د حدیث مبارک کې راغلی یو کس مړ شو، څومره هم بد دی، بد به نه ذکر کوي، بس چې مړ شو اوس یې ښه ذکر کوه، د مرګ نه پس هم د هغه بد نه ذکر کوي، ښه به یې ذکر کوي. د مړیم اسلام نه، اسلام ډېر عظیم دین دی. نن سبا ډېر خلک وایي اسلام موږ ته څه راکړی، اسلام چې موږ ته څه راکړی و، اسلام چې اسلام مسلمانانو ته انسان ته کوم عزت ورکړی، دا بل هیڅ چا نه دی ورکړی. ډېر کم عقل خلک یورپ ته لاړ شي، وایي د هغوی
چې کوم دی نو داسې طریقې دی او د هغې داسې طریقې دی، هغې ټولې طریقې د اسلام زمونږ طریقې خپلې کړي، مونږ خپلې طریقې پرېښي دي. مسلمان خپله طریقه پرېښي ده، زمونږ طریقه هلته یورپ خپله کړې ده. دا صفایي چې په یورپ کې تاسو وینئ دا د اسلام طریقه ده، خو مسلمانان پې عمل نه کوي. دا انسانیت ته چې خیر رسول دي دا د اسلام طریقه ده، خو مسلمان پې عمل نه کوي، هغې پې عمل کړی. یو عالم هغه د یورپ سفر کړی، بیا په دې باندې کتاب لیکلی، هغه لیکلی عملی اسلام یورپ میں ہے، عملی اسلام، ہم نے صرف ایمان لایا ہے، ان لوگوں نے اسلام پر عمل کیا ہے، ایمان نہیں لایا. بس هغه ایمان نه دروړ، نور عمل هغه د اسلام کوي. طریقه د اسلام اختیاري چې دا بهترینه طریقه ده. بهرحال اسلام ډیر بهترین دین دی، د دین اعلی دین نشته په ټولو ادیانو کې. الله تعالی ویلی دي او عقل دا مني چې اعلی دین عمدک کړي چې موږ په عمل وکړو. موږ د اسلام تعلیمات هغه خپل کو. الله تعالی د اسلام سره د موږ محبت پیدا او فرمایي. د دې تعلیمات او د عمل توفیق ته الله موږ ته نصیب فرمایي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على